د ډېرې خوشحالۍ نه ماله جړه راځي. د زړه د خلاصه مې حاضرو ته سلام دی، نن ختم د قرآن دی د ټولو مبارک شه، نن ختم د قرآن دی د ټولو مبارک شه. د زړه د خلاصه مې الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور في الناس. صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نن ډېر د خوشحالۍ مقام دی او یقینا چې دینا بل خوشحالي نشته چې انسان د قرآن صحیح زده کړي. په دې کې استاد هم فرمایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو کې غوړه څوک دي چې قرآن یې زده کوي او بل ته وښيي. خلکو ته معافي ده نه چې تاسو کنځلو کې ته کنځلو جواب په کنځلو ورنه کې تاسو څوک په اخلاقي کې ته هغه جواب په اخلاقو کې ورګي. قرآن ویلو نه غوړه کامیابي بل نشته چې لغو کارونه بچوي نشي تماشو نه بچوي. زموږ راځي تاسو کې قرآن زګو نن چې څومره خوشاله ورته چې سید محمد او قرآن ختم کو څومره خوشاله ورته. ما رقم مو ګذر ډاکټر صاحب د قاری صاحب ډیره شکریا ادا کوم. د دې وګوره الله پاک زما زړه کې دا قرآن مجید کې او تاسو کوشش وکړئ چې تاسو یې یاد کړئ. د ډېرې خوشحالۍ نه ماله جړه راځي. باندې الله پاک مهربان شي نو داغه د الله صفونه داغه د جبینا داغه د سترګونه چې کوم حرکتي اندام دي زمونږه هغه نه ښه کارونه کوي. دا زما پسند کې سید محمد بهر چو دا بچرته په دې سلور 15 کالو کې د قرآن مجید نه راغسته دل ترالو په دې هسپتال کې دته یو داسې ماحول پرووایډ شو، یو داسې ماحول ول ورکړی شو چې یو خوا د نشې نه منی شو. تاسو اوس ګورئ ماشاءالله د صحت ته وګورئ چې ختم یې دلته وکړو د قرآن مجید ختم. سيد شپږ کاله مې نشې وکړلې الف هم راته نه معلومه الف بین هم نه خبر نه جمعات ته تللی وم ځکه چې زمونږ سره خواري وکړه زمونږ سره علاج صحیح وکړو. تاسو ګورئ مونږ ټول دا یو ځای کې ناست زما په زړه کې وه چې زه به دا قرآن ختموم. زمونږ سره د 2 نیمې ګنټې قاري صاحب ناست وي مونږ سره کوشش کوي. هغه نشه چې دنه لري شو انسانیت ته واپس راړو. دا سوچ دلته وکړو چېرې د اسمکې له وو خبر له وو دلته باندې دا حساب کتاب کیږي به حیثیت مسلمان مال په کار دی چې دلته د خپل وخت قیمتي کوي. دا قاری صاحب راځي د دنه سجده کړو، دا قاری صاحب راځي د دنه دا قرآن ختم یو دوه ټکي دي زده کړو، یو مسله دي زده کړو. دا ډېره لویه کامیابي ده. موږ ټول هم دا په کار دي چې نن څنګه دا تاسو یې نه د تمبي به څومره خوشحاله د دیو خاندان به څومره خوشحاله. نو داسې هر انسان په خپل ژوند کې سوچ کوي او خپل ځان سره یو عهد وکړي چې ما کوم عمل کوم چې دا عمل شو هغه عمل څه دی؟ نشه نشه دا انسان ذلیل کوي، د معاشرې نه دي وباسي، د انسانیت نه دي وباسي، د مسلمانۍ نه دي وباسي. تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ تاسو څومره قسمونه خوړلي چې په نشه کې هغې نشې دپاره دا احساس تاسو سره نیسي دا قسم قرآن خوړل دا څومره لویه خبره ده. په دروغو څه په رښتیاو باندې مونږ یې پکار دروغ خو لا پرېږدو چې ته د ځان دپاره د دروغو دپاره قسم خورې په رښتیاو هم نه دی پکار چې تا ته حقیقت پته وي چې دا کار داسې دی او په دې زه قسم وخورم. حقیقت چې درته پته وي په هغې ته نه ګنهګاري کې په هغې قسم شاید بابا وایي هغه قسم به هم نه خورو. قسم څه معمولي خبره نه ده. تاسو په هره خبره قسم خورئ، په هره خبره چې موږ د قرآن او قسم یو دا عادتونه د ځان کوي. بل سوچ دلته برابر کړي دلته چې د کوم مقصد دپاره راغلي هغه مقصد د ځان نه سره د دې ځای نه یو څه داسې نه چې بس
غوړ منګی راغلی او غوړ منګی لاړ شي زمانه پاتې نه ده چې کوم میډیکل علاج دی تاسو ټولو ته میلاویږي که نه سهار ماښام ګولۍ میلاویږي قاري صاحب راځي خوراک څښاک میلاویږي رهایش شته دی د هغې ګندګۍ نه خو بچ یې که نه کوم حال کې پراته وو نو تاسو ته پکار دی چې تاسو هم لږ د ځان سره سوچ وکړئ او د ځان سره د دې ځای نه سویسئ د کوم مقصد دپاره راغلي او هغه مقصد ځان سره یو شي مقصد هم څه دی چې لږ تربیت یې زده کړو لږ انسانیت یې زده کړو او نشي پرېږدو نشو نه بایکاټ کړو ٹھیک ده که نه نشي به پرېږدو نشي سے انکار